أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. سورة بني إسرائيل 5 نمبر آیات دی 5 نمبر آیات کی دا هغه اولنۍ وعدې او د اولنۍ پیشنګویي ذکر دی چې کوم وړاندې دا باس را تیر شوی دی چې بني اسرائیل د آسماني کتابونو کې ویل شوي چې تاسو به دوه پیاري غټ فساد راخوروئ او دوه پیاري به تاسو ته به سنګینه سزا میلاویږي. هغه کې موږ بحث کړی و چې په تاریخي لیول باندې بني اسرائیل بغاوت شپږ پیاري تاریخ نقل کړی دی او شپږ پیاري په دې باندې زبردست ظالمان الله تعالی مسلط کړي دي او سنګینه سزاګانې ورکړي دي. قرآن د دوه واقعو ذکر کړی دی او موږ ویل چې په دې کې دوه واقعات ډېر غټ دي. یو واقع د بخت نصر په لاس باندې راغلی و کوم چې د بابل حکمران او مجوسی سړی و. دویمه واقع چې کوم ده د روم بادشاه د قیصر په لاس باندې دا شی شوی و. دغه خلک هم کافران دې ځای کې دا دوه واقعات پکې مشهور دي او دا غټ واقعات دي. باقي واقعات موږ شپږ شمارلي. په دې باندې دلیل چې کوم دی نو د تفسیر قرطبي یو مشهور حدیث په دې باندې دلیل دی. تفسیر قرطبي کې د حذیفه رضی الله تعالی عنہ په حواله سره حدیث دی. دیوی ما نبی علیہ السلام ته ویل چې بیت المقدس دا ډېر لوی د احترام او د عزت جماعت ته الله تعالی دې ډېر عزت ورکړي دی. نبی علیہ السلام ته ویل چې آو دا سليمان علیہ السلام په لاس باندې جوړ شوی دی او دا چې کله جوړېده دا جوړېدل نه وړاندې الله تعالی پیریان د سليمان علیه السلام تابع کړل او دغه پیریانو به سمندرونو کې به غوپې وهلې او د غرونو نه ځمکو نه به سره زر سپین زر راایستل قیمتي کاڼي به راایستل او دا به سليمان علیه السلام سره جمع کول تر دې حده پورې چې همدغه سیزونو نه دا جماعت جوړ شو. دا جماعت کې ولګولی شو. حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې ما تاسو وګورئ چې دغه قیمتي سوناګانې کاڼي خو اوس په دې جماعت کې نشته چې دا به چرته لاړو. نو نبی رسول الله ماته وویل چې کله بني اسرائیل گمراه شو په دې باندې الله تعالی د بابل بادشاه بخت نصر مجوسی مسلط کو په دې باندې حمله وکړه او دا خلک تقریبا د 16,000 پورې بني اسرائیل په فلسطین کې ووجل او د دې څومره ماشومان او زنانه او سپینګری وغه ځان سره بوتل بابل ته بوتل جلاوطن یک الته په جیلونو کې په داسې ځګینو کې بند ساتل چې بالکل آزاد ژوند نه شته راولې او دغه غریبانو نه بدی بابل خار کې چې کوم د مجوسی بادشاه د مجوسیانو په خپل خدمتونه کول ډېر په عزت په ذلت سره به ژوند تیراو نه د خوراکونو څخه حیثیت برابر او نه د کپړو برابر نه آزاد ژوند تیرولې شو نه ځان له ګټه وټه کولې شو بلکې دغه خلکو سره به بیکار کاو او باقي باندې به سټیم تیرېدو په دې کې تقریبا بدی غلامۍ کې سل کال دی په بابل کې تیر کړ. دغه روایت کې دا هم دی چې د مجوسی بخت نصر په فلسطین باندې چې کوم حکومت قائم کړي او د تقریبا په بیت المقدس په علاقه باندې 200 کال د قائم لیکن دغه خلکو غلامی چې وند د مقدار د سل کال دی. بیا سل کال چې کله پوره شو د ایران حکومت په بخت نصر باندې حمله وکړه بابل باندې حمله وکړه او دغه خلک چې کوم دی دغه سره جنگ وشو لیکن بخت نصر چې کله بیت المقدس ونی او داخله کې غلامان په ځان سره بوت نو د دې سره سره د بیت المقدس باندې هم ورنوتل په جماعت ورنوتل جماعت کې څومره قیمتي کاڼي او سوناګانې وي دا ټولې دراويست او بیا په دغه روایت کې دي چې تقریبا 1,70,000 ګاډۍ د ساروچ کمی کم چې ساروي راکاږي د ګاډو مقدار بیا کتابونو نه نقل کړي حدیث کې نشته دی د څومره غټ غټ ګاډیو د څه مقدار یې نشته لیکن دغه حدیث کې دا دی چې 1,70,000 ګاډو کې 10 سونا او کاڼي واچولې شو او دا بابل ته ورسولې شو. بابل کې حالت کې دا یو ځکه کې خودلې شو چې کله ایران حکم حمله وکړه په دې ځګین باندې بابل باندې او اخر چې بخت نصر ماته وکړه کافي جنگ وشو خو د جنگ نه وروسته بخت نصر ماته وکړه دا علاقې د ایرانیانو په قبضه کې راغی. ایرانیانو چې د بني اسرائیل د مجبورین ډک حالت ول ډېر رحمي پراغه دا غوي د عجوبه شکل د غربت نه ډکی او کمزوري زندگی چې ولیدله نو ایرانیان په دې باندې خپه شو
او دغه بني اسرائیل دی ول تاسو بالکل آزاد خپل علاقې ته واپس لاړ شئ. دغه سوناګان جواهرات راويستل او دای په دغه 1,70,000 گاډو کې واچول، واپس بیت المقدس ته ورسول او دی بني اسرائیل دی ول چې څومره پیسې لګي نو موږ درکو، تاسو په خپل باندې خدمت وکړئ، خپل جماعت برته جوړ کړئ. بني اسرائیل د جماعت برته جوړ کړ، آباد کو دغه کانه بګي برته ولګي. بیا و زمانہ تیر شوله، دا خلک بیا سرکش شو. بني اسرائیل په دغه علاقه کې سخت گمراهیان، ګناهونه، ظلمونه، عیاشیان او جسه جرایم واغې ته لاس واچو، معاشره انتهایی ګنده شو. د دې وروسته د روم بادشاه قیصر په دې باندې مسلط شو، په دې حمله وکړه او در څلور طرف نه په دې علاقه باندې حمله کړې ده او بحري او بري دوه ځګونو کې سخت جنگ کړی دی خلکو. او په دې جنگ کې د بني اسرائیل ډېر زیات قتل عام شوی دی، ډېر زیات ینیت شوی دی. دغه خلک چرانه وته نو دوی جماعت وران کو، هغه کانه سامانونه دی بیا راوستل او په 1,70,000 گاډو کې دا روم ته منتقل کړل، روم ته ویوړل. دغه جماعت وران پروت دغه شاند کې تر دې حد پورې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت زمانه را ورسېده. او بیا عمر فاروق رضی الله عنه هغه زمانہ کې چې کله بیت المقدس فتح کو، التلاړه په خپل لاسونه جماعت جوړ کو، دا ظالمان ته لري کړل او ردی کفر آثار دي ختم کړو. بده کې بدن خلکو اسونه تړل، سبه کول هغه ټول کې سي ختم کړل، یو اعزاز ورک. لیکن هغه سونا هغه کانی قیمتي چې پیریان را جمع کړي او سليمان عليه السلام په زمانه کې د جماعت کې لګیدلی چې دغه مقدار چې کم دی 1,70,000 گاډي، دای مقدار دغه چرته دی. نو هغه چې کله روم ته ویوړل شو، قیصر بادشاه ویوړل، دغه چې کوم کنيسه و داخله کې سایان هغه کنیسه الذهب نوم یو کنیسه و چې په دې کې به سونا جمع کوله، دا غون سامان دغه کې خیره. لیکن دغه زګین ته د اوسه پورې بری دومره تاریخ کې د اچار رسایي نه ده شوی چې دغه سامان واخلي د بیرته او راوړي دغه جماعت کې بیرته ولګي. دا څه کامیاب شوی دی اوسه پورې لا نه دي په اسلامي تاریخونو کې. کله به کامیابیږي نو دغه حذیفه رضی الله عنه دغه روایت کې دي چې د مهدی علی السلام انقلاب کله راشي، کوم چې په اخر زمانه کې به مهدی علیہ السلام را پیدا کېدل، دغه بلاس باندې اسلامي نظام نافذیدل، ټول کافرانو لمات ورکول، کم چې مشهور پیشنګویانی داسې بکیږي هغه پیشنګویي مطابق د امام مهدی بلاس باندې دغه سوناګانې برته فتح کېږي، د کنیسه الذهب باندې د مسلمانانو قبضه راځي او په 1,70,000 کشتو کې بدا سامان اچول کېږي، په بو کې برا پورستل کېږي او دغه جماعت پر رسول کېږي بیرته په اخر زمانه کې. د ځکه کې الله تعالی وایي چې فاذا جاء وعد اولاهما، هر کله چې راورسېده اولنۍ وعده زمن، اولنۍ پیشنګویي چې کومه غره ورسېده، یعنی دوی ګمراهیان کوي، نو الله تعالی وسره وعده د عذابولو او ظالم مسلط کولو، نو اولنۍ وعده راورسېده او دغه پیشنګویي سره ورسېده. الله بعثنا من راولګل علیکم بتاس باندې عباد لنا دس بندگان چې هغه زمون بندگان، څه مطلب یعنی زمون مخلوق بل څوک نه، اگر چې کافران ایو عباد لنا یو عبادنا په دې کې فرق دی. عبادنا چې کوم دي دا نیکانو بندگان ته وي، او عباد لنا هغه بندگان ته وي چې کوم نیکان نه، بندگان د الله یې خو نیکان خلق نه. نو دې ځین کې په دغه معمولی فرق کې چې کوم دی په ګرامر په اصطلاح کې پته ولګېدل چې دغه حکم دا کم چا چې حمله کړ د مسلمانان نه دي، کافران دي. او همدغه تاریخونو تفسیر قرطبی د حذیفه رضی الله عنه سند سره لیکي چې دا کس بخت نصر او د مجوسی او کافر اول بأس شدید چې دا خوندان د سخت جنگ، یعنی جنگی مهارت سیوا او جنگی وسایل، جنگی افرادی قوت مهارت، دا په هغه زمانه کې بخت نصر لارو او خپل زمانه کې د یو سپر پاور او جنگی صلاحیتونه ډېر لرل. اول بأس شدید چې دا خوند د سخت جنگ، فجاسو داخل ورننه وتل، دغه مجوسیان بخت نصر پوج ورننه وتو خلال الديار په منځ د کورونو منځ ته داخل شو. د مسلمان د انسان دردولو د پاره او د هغې د تنګولو خفه کولو د پاره دا کافي ده چې دشمن راشي په دروازه ورله ماته کړي او درنه ګوټ ته ځان ورسوي. دا انسان هغه زړه چې څه هغه رګونه ورته دردمن کړي، دې باندې انسان ډېر خفه کېږي، ډېر زیات خفه کېږي. ځکه چې کور د انسان یو حریم او هېڅوک نه غواړي چې دې ته یو بیرونی کس داخل شي دومره بدمعشي په غرور سره. او باوجود د دې چې په اسلام کې د قصاص حکم دی چې چا د کم زګینه خراب کو قصاص ته غستې شي، لیکن کم کس چې د بل انسان بل مسلمان په کور کې سرور کې پامونه کوي، نبی عليه السلام وایي د سترګې دی وچوي، کوم سترګې چې دی ګوري د کور په سترګې کې د سترګې دی وچوي، یعنی کور دومره غټ احترام دی. او دغه خلک چې ونه دغه مجوسیان
دا ننوتل خلال دیار منځ د کورونو ته. منځ د کورونو کې څه کول؟ تلاشیانې کولې. د دې کې دننه نارینه کتل، سوناګانې کتلې، قیمتي اثار کتل، اسلحې تورې او نیزې کتلې، هغې ځان سره وړلې. نو د هغې دپاره دوی کورونو منځ ته ننوتل او د دې د کورونو عزت یې یرغمال کړو، خراب یې کړو، چې دا یو لوی مصیبت د انسان په حق کې، خاص کر د مسلمانانو دپاره. مسلمان کې یو غیرت او جرأت دي، هغه دا شی نه مني. اګر چې کافران یې نه مني، حیوانات یې هم نه مني. کوم ځای کې چې د حیواناتو جالي غارونه هغې ته سړی ډاډه نه شي ورکړی، هغه پرې حمله کوي، پرېږدي نه. نو بیا او مسلمان خو یې سړي به نه شي منلی، برداشت کولی. وکانه وعدا مفعولا، او شوه دا وعده پوره، دا وعده پوره شو. الله ته ویلو چې بغاوت هم وکړو نو ظالم به د باندې مسترد کېږي، داسې وخت به د باندې راځي. هغه وعده پوره شوه، بخت نصر حمله وکړله، 200 کاله قابض او څه چې کول کورونو منظورو ته ننوتل. ما تاسو ته وویل چې د بیت المقدس دې خلاص نه شو، د هغې نه تمام سامانونه ځان سره یوړل، بابل ښار ته یې ورسول او دوی څلوېښتو زرو پورې خواوشا دې ووجل، باقي ځان سره جلیانو به تبر باندې ویوړل، ساتل به چې یاره دا موږ دې دپاره ساتو چې دا بیا ورانې ونه کړي، دا زموږ سره په نګرانۍ کې دي، په تربیت کې دي. او بابل ښار کې دا محاصره ناست، بیا ایران حکومت په لاس باندې رازاد شو. الله وی ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم رددنا لكم، بیا موږ تاسو واپس کړئ الکرة علیهم، په غلبې سره په دوی باندې، یعنی تاسو ته غلبه درکړه. څنګه غلبه؟ دا غلبه بذاته نه وه بلکې بالواسطه وه. څه مطلب و؟ په خپله دې دونه زورور نه و چې په بابل باندې حمله کړې وي، خو نور خلک راغی، ایرانیان راغله او د دوی سره مرسته وکړله او د هغوی په تعاون سره بن اسرائیل بیا زورور شو. نو الله تعالی موږ تاسو واپس کړئ په غلبې سره په دوی باندې، په دې بابلیانو باندې، دغه مجوسیانو باندې. وامددناکم، موږ ستاسو امداد وکړو باموال و بنین، په مالونو او په زامنو سره. دې نه مخکې د دې مالونه یرغمال شوي، هېڅ مالونه نه لرل، دا د مجوسیانو اخیستي وو. د دوی د بچو د راوړلو خپل یو داسې نظام و چې په هغې کې به دوی د خاص مقدار باندې بچي کولی شو، زیات یې نه شو کولی، او ژوند یې د بل په نګرانۍ کې خپل سر باندې واده کول، بچي د دوی په اختیار کې نه وو، لکه څنګه چې فلحال برما کې د قانون نافظ دی د مسلمانانو په حق کې. هلته کې به هره زنانه چې کومه ده نو څوک چې واده کوي څلوېښتو کالو نه مخکې به یې نه کوي. کله چې څلوېښت کاله پوره شي نو بیا به دا کس چې کله واده وکړي بیا به دې ته د بچو اجازه نه وي ډېره زمانه. نو او دغه زنانه چې کوم ده د به هره میاشت کې به راځي، میاشت په آخري تاریخ باندې، او په حکومتي د زګینو کې به دا عذري لګوي، خپله خېټه په هغوی ته ښایي چې زما دا خېټه تاسو چې کوي په دې کې ماشوم نشته، هغه به هغه مهر ولګوي چې ټیک ته به دې کې نشته رسوي، بیا به لاړه شي، بیا به د کال په آخر میاشت په آخر کې بیا راځي، بیا چې کله دې ته اجازه میلاو شي نو اجازې له 2 بچو رسېوانه ده چې مسلمانان ډېر نه شي. برما کې دا نظام دی. نو دغسې حال دوی بچي نه و، دومره مالونه یې نه و د بني اسرائیلو. خو چې کله د ایرانیانو په لاس باندې دوی امداد وشو، غالب شو الله تعالی، او دوی بیا دینداره شي. دا سخت یې لیدلې وي، د دغه مجوسیانو د لاسونو ظلمونه او وحشتونه یې لیدلي وو. هغه هغه غرور تکبر د ذهن نه وتلی و، د الله تعالی یاد ورته مخې ته راغلی و. دا خلک ډېر سخت دینداره شوي بیا. نو د دوی بیا الله تعالی ورته ډېر زامن هم ورکړل، ډېر مالونه الله تعالی ورکړل، مالداره شو. الله وجعلناکم، موږ وګرځولې تاسو اکثر نفیرا، ډېر زیات په افرادو کې، ستاسې افرادي قوت ډېر زیات شو، یعنې تاسو یو لوی لښکر جوړ شولی.